په قبایلي ضلع باجوړ کې د صوبایي اسمبلي د یوې چوکۍ PK 22 باندې د ضمني ټاکنو کوم چې به په 11 جولای کېږي د صاف شفاف او په پرامن انعقاد لپاره تیاری مکمل شوي دي. که یو طرف ته د سیمې سیاسي ګوندونو او امیدوارانو خپل انتخابي هلې ځلې مکمل کړي دي، نو بلخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان او ضلع انتظامیه هم دغه ټاکنو فصاف شفاف او په پرامن طریقې کولو په حق لا خپل ټول تیارانې سرته رسولي دي. دغه تیارانو په حواله ډیپټي کمشنر محمد انوار الحق څوک چې ډسټریکټ ریټرننګ افیسر هم دی سونو FM نیټورک ته وویل مونږه سکیورټي پلان پورا تیار کړی دی. د دې کې به زموږ سره FC څومره چې لا انفورسمنټ ایجنسیز دي، زموږ ډسټریکټ ایډمنسټریشن، پولیس دا ټولې تیاریانې کړي دي او ټرانسپورټیشن پلان دا ټول برابر جوړ شوی دی او انشاءالله امپلیمنټ کیږي. د الیکشن کمیشن اف پاکستان مطابق په 11 جولای باندې کېدونکې د صوبایي اسمبلي چوکۍ PK 22 په ضمني ټاکنو کې ټول 11 امیدواران په میدان کې دي او دغه شانتي په دې حلقه کې د رجسټرډ ووټرانو ټول تعداد 1,80,000 او لس دی چې پکې 9,928 سړي ووټران او 1,80,902 زنانه ووټران شامل دي. انوار الله خان، سونو FM نیټورک، باجوړ.